أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز د کال 2021 د جون د میاشتې په 11مه نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفرډ نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د هوا په خدمت کې وړاندې کوو. په تیره خطبه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حواله د حدیبیې د صلح هم ذکر شوی و. په دغه حواله دا ذکر هم کیږي چې د حدیبیې د صلح خلاف ورزي کړې وه د قریش یوه حلیفه قبیله وه بنو بکر او هغې د مسلمانانو چې کومه یوه حلیفه قبیله وه بنو خزاع په هغې باندې حمله کړې وه او قریشو د هغې مرسته هم کړې وه د وسلې په ذریعه او د سورلو په ذریعه او د صلح د شرطونو هیڅ لحاظ هغوی نه و کړی. نو هغه وخت بیا ابو سفیان مدینې ته راغلو او دا یې غوښته چې د دغې د صلح تجدید دې وکړي او هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو خو هغوی د هغه د یوې خبرې هم جواب ورنکړو. بیا هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ له لاړو او هغې سره خبرې وکړه چې هغې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي خو هغوی ورته وویل چې زه به داسې نه کوم. او بیا ابو سفیان حضرت عمر له لاړو او هغوی سره خبرې وکړه او هغوی ورله جواب ورکړو چې زه به رسول الله ته ستا سفارش کوم، قسم په خدای که ما سره یو ډکی هم وي نو د هغې په ذریعه به هم زه تاسو سره جنګېږم. د مکې د فتح ذکر کوي ډاکټر علی بن سلابي او لیکي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرو زهران ته رسېدلی وو نو هلته چې هغوی ورسېده نو ابو سفیان د ځان باره کې فکرمنده شو او هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس هغه له مشوره ورکړه چې د رسول الله نه امان وغواړه. حضرت عباس بیانوي چې ما ابو سفیان ته وویل چې خوار شې ګوره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې موجود دی. نو ابو سفیان وی چې زما مور پلار د تا نظر شي زما دینه د بچ کېدو طریقه څه ده. نو ما ورته وی چې قسم په خدای که دغه خلکو ته ونیوې نو یقینا به تا ووژني. نو ما پسې زما په خاطر سور شه او زه به ته رسول الله له بوځم او بیا چې زه او بیا به زه تا لپاره د هغې نه امان وغواړم. حضرت عباس وایي چې هغه ما پسې سور شو چې کله به زه د مسلمانانو اورونو نه چېرته اور نه به تېرېدم هغوی به دا تپوس کولو چې دا څوک دی. د شپې وخت او مسلمانانو هلته اورونه بل کړو ځان له.
او خلکو به چې کله مسلمانانو به چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خاطر لیدو او دا به لیدي چې زه په سوریه مزه تباس وای نو ای به چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر دی او دا غي په خاطر سور دی او چې بیا زه د عمر بن خطاب د اور لخوا تیرې دم نو هغه وی چې دا څوک دی او مسراغي درید او بیا چې هغه ابو سفیان ولیدو نو دا وی چې ابو سفیان د خدای دشمن هر قسمه تعریف د خدای پاک لپاره دی چې بغیر د عهد پیمانه پتا باندې مونږ لغله براکا نو بیا حضرت عباس وی چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شو ابو سفیان ځان سره راکاګلو او د عمر ماغي سره وو او ورزو کو چې یا رسول الله حضرت عمر چې یا رسول الله مل اجازه تر کې چې د مرای پر کما حضرت عباس وی چې ما وی چې یا رسول الله ما دل پناه ورکړه دا او چې کله حضرت عمر په خپل خبر اصرار کولو نو ما وی چې عمر ودرېګه قسم دې په خدای کته کستا کله د تعلق بنو دي سره وینم ته به داسې نه ویلو ته خبره چې هغه د بنو عبد مناف سره تعلق لري نو په دې حضرت عمر وی چې بس ودرېګه قسم په خدای چې کله تا اسلام قبول کړو نو زه دومره خوشاله شوم چې کزما پلار خطاب ایمان راوړې وینو دومره بز خوشاله نه وي او زه خبره مې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هم ستا ایمان راوړل زیات خوخول د خطاب د اسلام قبول ولونه کاغه اسلام قبول کړي وي او دغه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې عباس ابو سفیان د ځان سره بوز او سحر راوله مرحل دا مکالمه کې ده د حضرت عمر د حضرت عباس بیا اخر رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عباس دا وی چې دا بوزه پناه ورکړه د نو بوزه هیڅ بده نه وای ابو بکر بن عبدالرحمن نے مروی چې شعبان وم هجری کال کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عمر بن خطاب په یو سریه کې د دې شو کسانو سره تربته چې د حوازن قبیله یو خاص طرف ته روان کړي وو د حضور فرمایي تربه د مکې نه د 2 ورځې په مسافت باندې یو وادي د چرته چې بنو حوازن آبادو او حضور فرمایي چې 2 ورځې چې د مسافت وغیرہ ذکر کیږي نو دا د پخوانه زمانه چې کوم سورلې وي سنه یو خوان دغه په ولدا ذکر کیږي برید اسلمینه مروی دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د اهل خیبر میدان کې ورکوس شو نو وی جنډه حضرت عمر بن خطاب لور کړي و حضور فرمایي چې 2 ورځې په حواله زما مطلب دا دی چې کله چې د ورځې په حواله د خبرو شنواله د سیرت په کتابونو کې لیکلي چې ټولو نه رومبي زل د لوی بیرغ ذکر د خیبر په غزا کې ملاویږي او دینه مخکې به صرف وړې جنډې وي او دا ذکر روانو چې برید اسلامي نه مروي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خیبر د اهل خیبر میدان کې ورکوس شو نو وی جنډه حضرت عمر بن خطاب لا ورکا بیا مخکې د وضاحت دی چې د سیرت په کتابونو کې د ټولو نه مخکې د لوی بیرغ د خیبر په غزا کې دغه ذکر ملاویږي او دنه مخکې وړې جنډې او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د بیرغ رنگ تورو او هغه د حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ د صدر نه جوړ کړی شوی او نامه عقاب او دا یو جنډه د سپین رنگ هم چې هغه حضرت علی ور کړی و مخکې د یو جنډې ذکر دی چې د تور رنگ و او هغه د ام المؤمنین د صدر نه جوړ شوی و او بیا د دویمه جنډې ذکر دی چې د سپین رنگ و او دا وی حضرت علی له ور کړی و او یو بیرغ وی حضرت حباب بن منذر لا او یو حضرت سعد بن عبادہ له ور کړی و او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خیبر کې ایثار شونه حال تاویته د نیم سر درد ورمنه راغلی و غوی بهر تشریف نشو راوړی نو په دغه موقع غوی حضرت ابوبکر له خپل بیرغ ور کړی و او بیا هم هغه بیرغ غوی حضرت عمر له ور کړی و
او هغه ورځ سخت جنگ شوی خو مسلمانانو قلا فتح نه کړی شو. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سبا به زه هغه تن له دا بیرغ ورکوم چې چا په ذریعه به خدای پاک فتح راکړي. نو بل ورځ بیا هغه بیرغ حضرت علی له ورکړی و او د هغوی په لاسونو خدای پاک بیا فتح ورکړی و. ابن اسحاق وی چې ما د ابن شهاب زهري نه تپوس کړی و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د کم د کجورو باغونه وو هغه په کم شرط باندې یهودیان له ورکړی وو. نو زهري وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ نه پس په خیبر باندې فتح ترلاسه کړی و او خیبر د مالفه کې شاملو چې خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړو دغه 15مه برخه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره و او هغه په مسلمانانو کې تقسیم کړي و. او يهوديانو کې چې کم خلک د جنگ نه پس د وطن تلو لتیار شوی وو د خپلو قلاګانو لاندې راکوز شوي وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی راوغوښتي وو ورته ویلي وو چې که تاسو غواړئ نو دا مال به تاسو ته وسپارلی شي تاسو له به ورکړی شي په دغه شرط باندې چې تاسو په دې کې کار کوئ او د دې میوه به زموږ او ستاسو ترمنځ تقسیمیږي. یعنې که تاسو دلته ایسارېدل غواړئ نو دغه جایداد کې په دغه تقسیم به پیدا کار وشي او زه به تاسو هلته ایسار کوم چېرته چې به خدای پاک تاسو ایسارئ. نو یهودیانو دا خبره ومنله او یهودیانو په هغې کې کار کول او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن رواحه به لېږلو هغوی له چې هغوی به د دغو باغونو چې کومه میوه هغه به یې تقسیموله او د یهودیانو د میوو اندازه کولو کې به هغوی د عدل نه کار اخیستو. دا نه چې ښه میوه به ځان له ساتله بلکې انصاف باندې به تقسیم کېدو. او بیا چې کله خدای پاک رسول کریم له وفات ورکو خپل نبی له وفات ورکو حضرت ابوبکر هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم دغه شان د یهودیانو سره معامله ساتلې وه لکه څنګه به چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوله. او حضرت عمر هم د خپل د خلافت په ابتدا کې هم دا معامله ساتلې وه. او بیا حضرت عمر ته معلومه شوه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه بیمارۍ کې چې د هغوی ته وفات شوي دا فرمایلي وو چې د عربو په جزیرې کې به 2 مذهبونه نه یو ځای نه پاتې کېږي. حضرت عمر چې دغې خبرې تحقیق وکړو دا ثابته شو چې دا خبره ثابته شوه نو بیا هغوی د خبرې یهودیانو ته دا لیکلي وو چې خدای پاک ستاسو د جلاوطنۍ باره کې حکم ورکړی دی او ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د عربو په جزیره کې به 2 دینونه یعنې 2 مذهبونه به یو ځای نه پاتې کېږي. نو یهودیانو کې چې چا سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره لوز دی نو هغه د مال ته هغه وښیي چې زه د هغه نافظ کړم او چا سره چې د هغې سره لوز نشته نو هغه د جلاوطنۍ لپاره تیار شي. نو حضرت عمر چا سره چې بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره لوز نه و نو هغې حضرت عمر بیا هغې د وطن نه وښکه. حضرت عبدالله بن عمر وایي چې ما حضرت زبیر بن عوام او حضرت مقداد بن اسود خیبر کې هغوی خپل مال کتوله تلي وو او هغوی چې هلته ورسېده نو موږ نه بیل هغوی خپل اموالو له لاړو او د شپې هغوی په موږ حمله وکړه چې کله زه وی په خپل په بستره کې ویده وم او زما د لاسونو چې کوم جوړونه وو هغه د سنګلو نه کوز شو چې د سنګلو نه پرېوته او چې کله سهار شو نو زما دواړه ملګري ما له راغو او هغوی په چغو مانه دا تپوس وکړو چې تا سره دا چا کړي دي. نو ما ورته زه نه یم خبر نو هغوی زما لاسونه سم کړو بیا زه حضرت عمر له بوتلم او حضرت عمر چې دا د یهودیانو کار دی او بیا هغوی خلکو ته تقریر کولو له ودرېده یعنې حضرت عمر دا یې وفرمیل چې یا خلکه
رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خیبر يهودانو سره په دغه شرط معامله کړې و چې کله چې موږ دی غواړو نو دی بو باسو. اوس يهودانو په حضرت عبد الله بن عمر باندې حمله کړې ده. دغه لاسونه دغه د جوړونو نه روباسدي لکه چې څنګه چې تاسو دا خبر رسیدلې هم ده. او د نمخ کې په سره باندې موږ حمله کړې و. موږ ته په دې کې شک نشته چې هغه هم د دې ملګری دي او دا غینه علاوه زموږ بل څوک دشمن نشته دي. نو چې چا سره د خیبر کې سمال شته نو هغه د سنبال کې ځکه چې زه يهوديان ته نو باسلو او باسم بوس او بیا وی هغه التنو باسلو. عبد الله بن مقنب بیانې چې حضرت عمر چې يهوديان د خیبر نو باسل نو په خپل انصار او مهاجرونو سره سور شو او حضرت جبار بن سخر او حضرت یزید بن ثابت ما سره تلیو او د جبار د مدینه خلکو لپاره به د میوو اندازه باغوي لګول او دغه محاسب وو او د دوه د خبر دغه د خلکو ترمنځ تقسیم کو دغه تقسیم مطابق چې کوم مخکې کېدو. بیا دا واقع ملایويږي چې یو حضرت چې حضرت حاتم یو خط ورکړ او مکه ته لګلې و پټ د مکه مشرکانو په نامه چې کوم خط لیکل او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې کوم یو ځنه را ده واغې نه خبر اول غوښته. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته خدای پاک له طرفه معلومه شو او حضرت علی هغه پس لګلی وو. نو هغه خزه بیا ونیول شو په لار کې. اوس دینه پس چې حاتم رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته پوښتنه کو نو هغه خپل عذر پیش کو خپل ایمان باره کې چې په ایمان کې زما هیڅ کمی نشته ایمان زما کامل نه. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دا خبرو منله. حضرت عمر و چې یا رسول الله ما له اجازه ده چې زه دغه منافق مره پرې کما. نو ورته فرمایل چې ګوره دا د بدر په غزا کې شریک وته ته معلومه ده چې خدای پاک هغه ته کته چې څوک د بدر چې کوم شرکا وو دا ورته فرمایلی وو چې تاسو څه غواړئ کوئ اوس تاسو ګناهونو نه ما پرده پوشي کړه تاسو سره ما درگذر کړی دی. او بیا یو بل واقع دی چې حضرت عمر سره نه په دغه خو تعلق نشته خو ضمنن د دې ذکر راځي چې پکې د حضرت عمر ذکر به بیان کوم. حضرت ابو قتاده وی چې کله چې د حنین واقع شوه و نو ما مسلمانانو کې یو تن ولید چې هغه یو مشرک سره جنگیدو او یو مشرک دی چې په دوکا په پټه د شان په غیبه باندې حمله کول غواړي چې دا وژني. نو دا چې مولید نو فورن دا تن طرف ته زه ورغلم چې چرته دا په مسلمان باندې چې په مسلمان باندې په دوکا حمله کول غوښته. نو هغه ما وهلو لپاره خپل لاس اوچت کو نو ما دغه په لاس باندې وارو کو هغه پرې کو دغه نه پس هغه زونی ولې ما په دومره په زور از دومره مال زور را کو چې زه به واسه شوم او بیا هغه پرې خدامه هغه لکسس شنو ما غل دي کې ورکو هغه مې وجلو او دلته به حال دا چې مسلمانانو تشکست شو او یو تخته د زما وسره تخته د بیا مس دولت چې حضرت عمر بن خطاب خلکو سره دی او ماغه ته و چې په خلکو څه چلو شو چې دی تخته د نغوي حضرت عمر و چې د خدای پاک منشا او بیا خلک واپس راغلو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې کم تنم دی مقتول باره کې دا ثبوت وړاندې کی چې هغه دا وجلې دی نو زبا دا مقتول سامان نو دا مقتول سامان به دا قاتل وي او زبا نو یزب ورپاسه د مو د خپل چې خپل د مقتول باره کې شهادت وګورم ولټوم خو مې څو کومونه چې زما شهادت ورکول شو چې نو ځکه نه سم بیا وی مال خیال راغلو ما دغه مقتول واقعیا دغه ذکر مې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم تو کو. نو هغه سره چې کوم خلک ناس نو هغه کې وتن و چې دغه مقتول وسله چې د ذکر کې ما سره ده او تاسو دغه وسلو په ځای د بل څور کې راضي کوي. نو زه توبه کړو چې دا صدیقین شي کېږي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د قریشو یو معمولی تن له سامان ورکړي او د خدای پاک چې کم زمری دی نوای کې او زمری عمده سپری دی چې د خدای او د رسول طرفه جنگ کولو. حضرت ابو قتاده وی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د دوغی مال هغه سامان راکو او ما په هغه د کجورو یو وړو کې شن باغ واخستو دا وړم به مالو چې ما په اسلام کې د جایداد په تور پیدا کړم.
حضرت ابن عمر نه روایت دي چې کله وی چې موږ د هنین نه واپس شو نو حضرت عمر د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه د یو خپل یو مینت باره کې تپوس کړو چې هغه جاهلیت په زمانه کې منلې وو یعنی اعتکاف کې د ناس ته نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم هغه ته ارشاد فرمایلو چې هغه د جاهلیت د زمانه مینت هم مخاده پوره کا د اسلام د تعلیم د نن چې کوم شرط وی نو دغه بیا پوره کېدل ضروری دي د شرط د ورسره د تبوک په غزا کې د حضرت عمر څخه کردار او د باره کې څه ذکر دی د تبوک د غزا په موقع چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له طرفه د چندې او خاص تحریک شوی وو نو د باره کې حضرت عمر خپل واقع بیانې چې ورځ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته وې چې موږ د صدقه ورکو وی ها وخت ما سره مال وو نو ما و چې کدا سورز کې دې شو چې ما زب پکې د حضرت ابوبکر نور مخکې کې دې شو ما نو نن به دا ورځ ما خپل نیم مال ورو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لا غیرته فرمایل چې خپل کور والا ولر پریخي دي نو ما ورته چې دومره چې سونه مې روړې دي نو دومره مې هغه لپاره پریخي دي او حضرت ابوبکر سره چې څه واغه هر څه وروړو ما خو نیم سامان روړې وو او حضرت ابوبکر هر څه وروړو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دا ونم ته پوسو کو چې خپل کوروالا ول د سپریخي دي نو هغه ورته چې ما د غیله پر د خود ما غیله پر خدای او د رسول پریخي دي حضرت عمر وی چې ما هغه وخت سوچو کو چې زوس په هیڅ کې بم دینه چرته ورمخکې نشم او دغه واقع حضرت مسلم مودم بیان فرمایي چې د یو جهاد په موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مال خیر راغلو چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ همیشه مانه مخکې شي او نن به زه دا غوینه مخکې کېږم او په دغه خاص کور ته ورغلم او په خپل مال کې مې نیم مال روړو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې وړاندې کول لمر راوړو هغه زمانه د اسلام لپاره د انتهایی د مصیبت دور وو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال راوړو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې وړاندې کو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته پوښتنه کو چې ابوبکر په کور کې د سپریخي دی نو هغه ورته ارزو کو چې خدای او د هغه رسول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مې چې وورید نو زه سخت شرمنده شوم او ما زه په دې پوه شوم چې نن ما خپل ټول زور لګولې و چې د ابوبکر نه مخکې شم خو نن هم ابوبکر د ما نه مخکې شو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې یو زمانه و چې د خدای پاک په دین باندې به خلکو خپل ژوند لکه د ګډو بيزو قربانولو او د مال خو ذکر بیا څه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل زیات ځل خپل ټول د کور سامان زار کړی دی حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دا د یو ځل واقع نه ده بلکې یو نه زیات ځل هغوی داسې کړي وو تر دې چې یو ستنه به خپل کور کې هغوی نه پاتې کوله او حضرت عمر د خپل د استطاعت او د انشراح مطابق او حضرت عثمان د خپل طاقت او د حیثیت مطابق او همداسې د خپل د مراتب مطابق هغوی دغه عمل وو ټول صحابه د خپلو ژوندونو او د مالونو سره د خدای پاک په دین باندې قربانېدو لپاره تیار وو او بیا مسیح اسلام د خپل جماعت باره کې فرمایي چې یو خلک یو دادي چې بیت خو کې دا خلک اقرار مو کې چې موږ دین په دنیا باندې مقدم لرو خو د مدد او د امداد په موقع باندې خپل جیبونه بیا ونیسو کینی نو داسې د دنیا په داسې مینه بس څوک څنګه د دین مقصد بیا مومي او د داسې خلکو وجود نفع ورکول شي بیخینه خدای پاک فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تر څو چې تاسو خپل د ټولو نه خوښ سیز د خدای پاک په لار کې ورنه کې تاسو نیکی بیا نه مومئ تاسو نیکی نشي بیا مونږ کله چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وصال شو نو هغه د حضرت عمر سره د عملو حضرت ابن عباس نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وفات وخت کله جوخت راغلو نو په کور کې یو څو سړي چې په حضرت عمر بن خطاب هم شامل وو نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې راشي چې تاسو ته لیکل درکم
چې دا غنه پس به تاسو گمراه کیږئ نه. دا د بیماری د اخرنه ورځو خبره ده رسول کریم. نو په دې ځکه موروي چې خلکو ته چې کم ګرچا پیر ناستو چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سخت بیمار دي او تاسو سره قران هم شته دی چې تاسو لپاره د خدای پاک د کتاب کافی دی. نو کور کې چې کم موجود خلک واغوي اختلاف وکړو دا وي ترمنځ تکرار شروع شو باز شروع شو. نو په ځنو وی چې کاغذ قلم راوړي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم داسې سزولي کې چې نه په سبب گمراه کیږي نه تاسو. او ځنو په کې خبره کوله چې کومه عمر ویل چې تکلیف مو ورکوي رسول الله علیه او بیا چې هغه خبره وکړه ک باسو ګل شو اختلاف یو کو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې تاسو لاړ شئ دي سینه. د دې تفصیل د مسلم دا روایت دی او څه تفصیل په بخاری کې دی. الته د عبید الله بن عبد الله نه دا مروي دی او هغه د ابن عباس نه روایت کړی چې بداوي چې کله په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې بیماری سخت حمله وکړه کړي و نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی چې مال د لیکلو څه سامان راوړي چې تاسو ته یو داسې تحریر ولیکم چې هغه تاسو اینه پس به تاسو هیروي نه څه. نو زه تمر و چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د بیماری غلبه ده خلکو ته وي او موږ سره د خدای پاک کتاب شته یعنی قران شته چې موږ لپاره کافی دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له تکلیف ورکولو ضرورت نشته. نو په دې هغه یو بل سره اختلاف وکړو شور زیات شو. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې پاسې زما له خوا لاړ شئ ما سره زما مخې ته جنگیدل نه دي پکار تاسو. او په دې ځکه ابن عباس بهر لاړ او دا وی چې ټولو نه لوی نقصان هم دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم درول شو د لیکلو نه. د دې تشریح رسول زین العابدین ولی الله شاه صاحب چې کوم لیکل ده د دې صبر خو بیان کوم حضور فرمایي چې لا تدلو بعده دا د حدیث کې چې دا الفاظ دا خبره واضح کوي چې په اخر وخت کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته عمده خبره دغه خبره فکر چې چرته تاسو بیا تاسو نه هیر نشئ نو زه تاسو ته لیکل درکم. د زلال مطلب هیرولم وی او هیرولونه پس بلاره کېدل هم او غلب الوجه یعنی دا هغوی بیماری په وجه هغوی به حاله نو چېرته تکلیف د دې زیات نشي. دا حضرت عمر دا خبره کړې وه. حضرت عمر ته خو په دغې په ګمان کې نو چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په وفات شي او عندنا کتاب الله حسبنا حضرت عمر شدا ویلي ونه د دې لپاره چې خدای پاک فرمایي چې ما فرضنا فی الکتاب من شی. او بیا په سوره نام کې دی تبیان لكل شی یعنی دا کتاب هر خبره واضحه بیانې او موږ په دې کې څه کمی نه دی پرېښی. او بیا لیکي چې لا ينبغي عند التنازع یعنی ځینې خلک چې اچھا جذبه د حضرت عمر په شان رفیق کې وناوي وي چې په داسې وخت کې تکلیف نه دی ورکول پکار او ځنه وي چې د حکم تعمیل پکار دی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی نو بیا کلم دوات راوړي. خو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې هغه له د تلو حکم ورکو چې کله د دې باز شروع شو دا او فرمایل چې ما زما مخه د شور مکوي. نو دینه معلومیږي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته د خدای پاک د کتاب د عزت په هغه وخت د هغه بیقراره په حالت کې دومره لحاظ چې د حضرت عمر خبره اوریدونه پس هغه کاغذ قلم او دوات راوختو ارادونه فرمایله لکه څنګه چې د بخاری د نور روایتونو معلومیږي چې دغه واقعې نه پس رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو څو ورځې ژوند دی او هغه ورځ هم هغه وصیتونه کړی وو خو دغه خیال یاد هغه بیان نو فرمایلی نه دا خبره هغه بیان وکړي. دا معلومیږي چې کوم احکامات د لیکلو هغه ضرورت ګڼلې و هغه په د خدای پاک په کتاب کې موجود وو او هغه لکه چې دا تاکید فرمایل وختل چې د قران سره به تړلی اوسئ او بیا چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خاموش پاتې شو نو د حضرت عمر تایید وکړ. دا هغه ادب دی چې پروا نام نهاد عالمان نه لري. شاه صاحب لیکي مخکې چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د قران ادب کولو خو
خدا نام نهاد عالمان د دې پروا نه کوي د یو رای چې هغه اظهار وکړي نو بیا هغې د خدای پاک د وحي په شان دغه ګڼي نو دغه پاکیزه چې کومه نمونه وه د موږ نه دی هېرول پکار د رسول کریم چې د خدای پاک د کتاب مخې ته بیا ټولې نورې خبرې معدومې دي عروه بن زبیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره د حضرت عایشه نه روایت کړی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو حضرت ابوبکر هغه په سنا کې و سنا هم د مدینې نه 2 میلو په فاصله یو ځای دی او اسماعیل وی چې په مضافاتو کې و او حضرت عمر چې دا خبر واورېدو نو هغه ودرېده حضرت ابوبکر بهر تللی و او چې کله د وفات خبر حضرت عمر واورېدو نو هغه ودرېده او دا وی چې قسم په خدای رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی حضرت عایشه وی چې حضرت عمر بداوي چې زما حضرت همدا خبر راغلی و یعنی حضرت عمر وی چې همدا خبره و چې خدای پاک به دوی ضرور را پاسي چې د زنو کسانو خپل لاسونه پرې کی او په دې کې حضرت ابوبکر راغلو او حضرت عمر دا خبره منلو ته تیار نه و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او هغوی دا وی چې دی بیا ژوندې کېږي نو په دې کې حضرت ابوبکر راغله هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه کپړه لرې که هغوی ښکل که او دا وی چې زما مور پلار د تاسو نه زار شي تاسو په ژوند کې هم او د مرګ په وخت هم پاک صافي او قسم دې د هغه ذات چې په لاس کې زما ژوند دی خدای پاک به تاسو باندې دوه مرګونه نه جمع کوي او هغوی دا وویل حضرت ابوبکر بهر لاړه یعنې خلکو له او دا وی چې یا هغه ته نه چې قسم خورئ لږې سار شه یعنې حضرت عمر ته ووی او حضرت ابوبکر چې خبره شروع کړه حضرت عمر کېناسته حضرت ابوبکر د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړ بیا دا ووی چې الا من کان یعبد محمدا صلی الله علیه وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت چې ګورئ چې د محمد عبادت کولو صلی الله علیه وسلم هغه د باوري چې محمد صلی الله علیه وسلم خو یقینا وفات شو او چې د خدای پاک عبادت کولو نو هغه د یاد لري چې خدای پاک ژوندې دی چې هم نه مري او حضرت ابوبکر دا آیت وی چې انک میتون انهم میتون چې تاسو تم مړ کېدونکي او دی بمري بیا وی دا آیت وی چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين چې محمد صرف د خدای رسول دی او هغوی نه مخکې ټول د خدای پاک رسولان وفات شوي دي نو که دی وفات شي یا ووژلی شي نو تاسو به د خپل په خپلو پوندو به واوړئ او څوک چې داسې واوړي نو هغه به خدای پاک بیخي څه نقصان ورنه کړي او ډېر زر به خدای پاک شکر کوونکو له بدل ورکوي سلیمان وی چې دا چې خلک واورېد دومره په سلګو خلک په جړا شو حضرت ابن عباس وی چې د قسم په خدای داسې معلومېده لکه چې دغه خلکو ته چې تر څو چې حضرت ابوبکر د آیت نو ویلې نو معلومه نه وه چې خدای پاک دا آیت هم نازل کړی دی او د هغوی نه خلکو دا آیت زده کو او بیا چې کم تن چې بیا ما لیدو نو دا آیت ویلو او زهري وی چې سعید بن مسیب ما ته وی چې عمر وی چې قسم دې په خدای چې څنګه چې ابوبکر دا آیت وی نو زه دومره سخت ناکلاره شوم چې د ویرې د لاسه زما خپو زه سنبال نه کړی شوم او زه په ځمکه پرېوتم او ما چې د حضرت ابوبکر نه دا آیت واورېده نو زه پوه شوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایي پر د عربي الفاظ په د حدیث هغوی ویلي دي دلته په دغې ترجمه زه وایم
الفاظ کو چې کله چاپ کیږي کې برا شي فرمایي چې د ابن عباس روایت دی چې ابوبکر راوت یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ او عمر خلکو څخه خبره کوله دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی بلکې ژوند دي نو ابوبکر ورته چې یو مرته کېنه عمر انکار وکړ د کېناستونه نو خلک د ابوبکر طرف ته متوجه شو عمر پر خود نو حضرت ابوبکر وی د حمد صلات نه پس چې واضح دي شي چې تاسو کې چې کم تن د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو هغه ته معلومه شي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو او تاسو کې چې کم تن د خدای عبادت کوي نو خدای ژوند دی او هغه نمرې او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ کوم دلیل دی نو هغه دا چې خدای پاک فرمایلی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو رسول دی او داغه نمکم ټول انبیا د دنیا نه تیر شوی دي نو وفات شوی دي او حضرت ابوبکر شاکرانه پر دا آیت وورولو او بیا غلی کې چې راوی وي چې تر هغه وخت پورې لکه چې خلک دغه آیت نه خبر نه و چې خدای پاک دا آیت نازل کړی دی او د حضرت ابوبکر په ویلو هغه خبر شو دا آیت ټول صحابه د ابوبکر نه زده کو او یو صحابي اگر صاحب داسې بیا پاتې نه و چې دا آیت نه ویلو او حضرت عمر وی چې قسم دې په خدای چې ما دا آیت هم د ابوبکر نه اوریدلې ده او چې کله هغه وینو دغه په اوردو زدا سه به حواس او زخمی شوم چې زما خپل به زو چتول نه شوم او زه هغه وخت پزما کې پریوته ما چې کله ما هغه دا آیت دا غنه وریدو او دا خبره مې چې دغه وور د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او دې ځکه کستلانی د شریعه بخاری د عبارت دی چې حضرت مسیح اسلام فرمایي حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د کستلانی شریعه بخاری د عبارت دی چې عمر بن الخطاب يكلم الناس يقول لهم ما مات رسول الله ولا يموت حتى يقتل المنافقين ان عزت عمر خلکو ته دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی او غیب نو وفات کیږي تر څو چې منافقانو نو وژني او بیا غي فرمایي چې ملل نهل شرستاني کې دغه کیسې باره کې د لیکل شوی دی ترجمه ده چې عمر خطاب دا وی چې څوک چې دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو زه په خپل تور هغه وژنم هغه په اسمان باندې بوتل شوی دی لکه څنګه چې عیسی ابن مریم اوچت کړی شوی و اسمان ته او ابوبکر وی چې کم تن چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو هغه خو ضرور وفات شوی دی او کم تن چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خدای عبادت کوي نو هغه ژوند دی دا بنمري یعنی صرف د خدای د صفت د چا به مشه ژوند دی او باقي ټول چې انسانان دي حیوانان دي هغه مړکی دنه مخکې مرشي چې دغه باره کې د همیشه لپاره د پاتې کېدو ګمانم جوړیږي او بیا حضرت ابوبکر دا آیت وی چې ترجمه یې دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی او ټول انبیا رسولان د دنیا نه تیر شوي دي نو کدی وفات شي او وجل شنو تاسو مرتدان شي نو خلکو چې کله دا خبره دا آیت وریدل د خپل خیالات نه وی رجوع ک اوس لکه سوچو کې چې حضرت ابوبکر د قران دا استدلال نه وړاندې کړي چې ټول انبیا وفات شوي دي او کدا استدلال صفا او په قطعي تور باندې دا دلیل نه وي نو هغه صحابه چې تاسو د قول مطابق د یو لک نه زیات وو مسیح اسلام ویلګیا دي الکوته چې صحابه چې تاسو د قول مطابق د یو لک نه زیات دي نو هغه بیا ولې صرف بزنو په زنیو په شکی خبره باندې ولې قائل شو او دا حجت هغه ولې پیش نکو چې تاسو د دلیل نه کافي دی او یو داسې دلیل قطعي نس تاسو سره نشته او تاسو لا تر اوسه به خبرې چې په قران کې رافع او کلیه چې کوم د آیت هغه د حضرت مسیح علیه السلام د جسم عنصری په اسمان باندې تل بیانې او بر رفع الله الیه هم تاسو نه دی اوریدلی
نو بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه په اسمان باندې ختل ولې تاسو په نظر کې ناممکنه خبره ده. خو کم صحابه چې د قرآن د مزاج د واقف دی هغوی چې د آیت وارده نو د خلط لفظ چې کم تشریح ده نو دغه د افهم ما تا او قتله په دې کې هغه ته ملاوي شو او فورا خپل وړاندې چې کم خیال هغه پرې خودو او د غوښتنه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د وفات په وجه سخت غمجن او مات شو او دا غوي جون ور باندې تنگ شو. حضرت عمر فرمایي چې دغه آیت اوردونه پس زما دا حالت وو چې زما جسم زما جسم وچتول نه او زه بزمکه پرې وتم. سبحان الله څومره سعید او قرآن باندې قرآن ته شوی داخله کو چې کله په آیت باندې غور کو پوه شو چې ټول تیر انبیا وفات شوی دي نو صرف د دې په ځای چې جړای شروع کا او هم ډک شو دي نه مگر دی بل سونه کا او بیا په یو موقع حضرت مسلم اسلام فرمایي چې حضرت عمر چې دا وی چې کم تن د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باره کې بداوي چې هغه وفات شوی د زبغه په خپل تور وجنه مانو دینه معلومیږي چې حضرت عمر په دغه خیال په وجه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په جن باره کې هغه ته ډیر هغه ته دغه شو چې دی ډیر عمر پر دی ژوند دی او نه به وفات کیږي او دا کلمه وی چې دغه د وفات کلمه وی د کفر او ارتداد ګڼله. نو خدای پاک په زرګاو نیک اجر دی حضرت ابوبکر لور کی چې هغه دغه فتنه ختمه کا او سری نه وړاندې کو دی وی چې ټول انبیا وفات کی ټول پخوانی انبیا وفات شوی دي او دغه په حقیقت کې په دغه تصریح هم هغه د فیجاوت چې کوم کذابانو هغه د ټولو صحابه په اجماع وجل لکه څنګه چې هغه مسلمه کذاب او سودنسی وجلی وو نو په حقیقت کې په دغه تصریح هغه د فیجاوت چې کوم کذابانو هغه د صحابه په اجماع باندې وجل یعنی څنګه چې هغه وجلو هغه د دروغ چې د دروغجنانه چې څنګه وجلیونه د دروغ نظریه مغه شاند ختمه کا نو سلور کذابانه بلکې 15 کذابانه وی وجلی وو او بیا وی فرمایي چې خدای پاک دغه په هغه باندې په کروڑاو رحمتونو نازل کا کدی ځکه د خلت معنی دا کې دي چې ځنه انبیا په ژوندۍ په اسمان ناز دي نو په دغه صورت کې حضرت عمر په حق وو او دا آیت دا وی په تایید کې بیا پیش کړي شو خو دغه آیت چې کومه مخکینه فکره دا هغه د تشریح په تور دی یعنی افهم ما تا او قتل یعنی حضرت ابوبکر نظر په دې باندې پریوته او دا ظاهري چې دغه آیت دا معنی خپل چې ټول انبیا تیر شوی دي نو مرشوي دي او تیر شوی دي په ژوندینه دي تیر شوی دا بدجل او تحریف وي او د خدای پاک د منشا په خلاف یو عظیمه افترا ده او دا افترا آمدن کوونکی د عدالت د ورځې نه ویریږي او د خدای پاک خپل تشریح د خلاف دغه الټه معنی کوي نو دا څه خلک بهشکه چې د خدای پاک د بدی لعنت دلانه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر هغه وخت دغه آیت نه خبر نه وو او زره نور صحابه په دغه په غلط خیال کې مبتلا وو او په سهو نسیان کې گرفتار وو چې د بشریت چې کومه تقاضا ده او دغه بزړه کې دا و چې زرین انبیا تر اوسه ژوند دي بیا په دنیا ته راځي نو بیا ولې رسول کریم به هم دغه بشر نه حضرت ابوبکر په دغه آیت چې افهم ما ته قتل چې راغوي ته وورولنه پښتنو کې دغه دا کینول چې د خلت معنی دوه قسمه کې ماسوري دي یعنی یا په طبيعي تور باندې وفات کېدل او یا وجل کېدل نو ال بیا مخالفانو خپل غلط اقرار وکړو او ټول صحابه په دغه کلمه متفق شو چې ټول انبیا ته په خوانین وفات شوي دي او فکر چې کومه دا فهم ما دا قتل د دې ډېر اثر پرې وته او ټول د خپل مخالفانه خیالاتو رجوع وکړ.
دا وی په توفیق غزنوي کې بیان فرمایلی دی. بیا یو بل ځای کې فرمایي چې د ټولو صحابه او شهادت د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په وفات باندې دا شوی دی چې ټول انبیا وفات شوی دي. حضرت عمر رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم بارکه دا ویلو چې دی لنه دی وفات شوی او وی تر نیولې او درېدلی وو. حضرت ابوبکر درېدو دا خطبه وی چې ما محمد الله رسول قد خلت من قبل الرسول. او په دغه موقع د قیامت یو میدانو چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دنیا نه رخصت شوی و. ټول صحابه جمع ان تر دې چې د اسامه لشکرم لانو روان شوی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره کړې و، حضرت ابوبکر په اوچته आवाज دا وایي چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم وفات شوی دی. په دې باندې استدلال دا کوي چې ما محمد الا رسول. اوس که د صحابه په فهم او ګمان کې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی وي نو ضرور به هغوی خبره کړې وه، خو ټول خاموشه پاتې شو او په بازارونو کې هغوی دا آیت ویلو لکه چې دا آیت هم نن نازل شوی وي. معاذالله صحابه داسې نه و چې هغوی د حضرت ابوبکر په روب کې راغلي و، خاموشه شوي وو. حضرت ابوبکر تردید هغوی نه و کړی. اصل خبره دا وه چې کوم حضرت ابوبکر بیان کړی وه نو ځکه هغوی ټولو پرې سر ټیټ کړی وو. دا د صحابه اجماع وو. حضرت عمر خو هم دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم به بیا راځي، خو که د هغوی دا استدلال کامل نه وي، د هغوی استدلال به اله کامل وي چې څه قسم استثنا نه وي، ځکه چې حضرت عیسی ژوندی په اسمان تللی دی نو هغوی به بیا راځي، نو بیا دا استدلال څنګه کیدی شو؟ دا خو یوه ټوکه به وه. حضرت عمر به پخپله د دغې خبرې تردید کړی وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام بار بار دا واقعه بیانه کړې ده په مختلفو ځایونو کې چې کومه ما بیانه کړه دا مختلف واقعیت دي. نو ځکه کم خلک چې حضرت عیسی علیه السلام ګڼي چې ژوندي په اسمان ناست دي نو د هغوی د دماغو نه دا خیال وباسلی شي چې یو انسان هم چېرته ژوندی په اسمان نه دی تللی او نه تلی شي. همدغه شان حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي. حضرت ابن عباس نه روایت دی چې د حضرت عمر په زمانه کې یو ځل هغوی سره روان وو، خلافت په زمانه کې د خپل کار لپاره هغوی روان وو. د هغوی په لاس کې یوه کوړه وه او ما سره بل هېڅوک هم نه وو او هغوی ځان سره خبرې کولې او د خپلو خپو چې کوم شا طرف د هغې طرف ته به هغوی کوړه وهله او ناڅاپه هغوی زما طرف ته مخ کو راتاو شو. دا وایي چې ابن عباس ته خبرې چې کومه ورځ رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وفات شوی نو ما ولې خبره کړې وه چې حضور نه دي وفات شوي، څوک چې داسې بیا به زه په توره ووژنمه. ابن عباس وایي چې یا امیر المؤمنین زه نه یم خبر، هم تاسو به خبر یې. حضرت عمر وایي چې قسم په خدای د دې وجه دا وه چې ما به دا آیت ویلو چې وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، چې همدغه شان مونږ تاسو وسطي امت جوړ کړي چې تاسو په خلکو نگران شئ او رسول دې په تاسو نگران شي. او قسم په خدای ما دا ګڼل چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم به په خپل امت کې ژوندي وي او د هغوی په اعمالو باندې به ګواه وي. نو په دغه وجه ما رضا خبره کړې وه چې کومه ما کړې وه. د حضرت ابوبکر د خلافت باره کې چې کوم ذکر ملاویږي په بخاري کې هغه مخکې هم بیان شوی دی. یو ځل بیا بیان کړم چې انصار د بني ساده په کور کې د حضرت سعد بن عباده کره راغون شو. دا وایي چې یو امیر به زمونږ نه وي او یو به تاسو نه وي. حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب او حضرت عبیده بن جراح ویلې لاړه. حضرت عمر خبره کول غوښته نو حضرت ابوبکر هغې خاموشه کړو. حضرت عمر وایي چې قسم په خدای ما ځکه خبره کول غوښته چې ما یو داسې تقریر تیار کړی و چې زما ډېر خوښ و او زه وېرېدمه چې چېرته حضرت ابوبکر د هغه معیار خبرې ونه کړی شي. خو بیا حضرت ابوبکر تقریر وکړو او داسې تقریر هغوی وکړ چې په بلاغت کې د ټولو خلکو د تقریرونو نه زیات و. او هغوی د هغوی خپل تقریر کې دا وایي چې مونږ امیران یو او تاسو وزیران یې. انصار ورته وایي چې تاسو وزیران یې. حباب بن منذر چې دا واورېد نو وایي چې بیخي نه، قسم په خدای بیخي نه، مونږ به داسې نه کوو بلکې یو امیر به زموږ له طرفه یو به ستاسو طرف وي. حضرت ابوبکر وایي چې نه، بلکې مونږ امیران یو تاسو وزیران یې، ځکه چې قریش د نسب په لحاظ د ټولو عربو نه اوچت دی او د حسب په لحاظ هغوی قدیمي عربیان دي.
نو ځکه د عمر یا د ابو عبیده بیعت وکړي. حضرت عمر وایي چې نه، بلکې حضرت ابوبکر ته وایي حضرت عمر چې موږ به تاسو بیعت کوو ځکه چې تاسو زموږ سردار یې او د موږ نه بهتره یې او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باندې موږ د ټولو نه زیات ګران یې. او حضرت عمر دا وایي او د حضرت ابوبکر لاس ونیول او د هغوی بیعت یې وکړو، خلکو هم بیا د هغې بیعت وکړو. او چې کله حضرت عمر د حضرت ابوبکر لاس ونیولو او دی ورته وایي چې زموږ بیعت واخلئ، نو ورسره حضرت عمر د حضرت ابوبکر بیعت هم وکړو. دا عرض وکړو چې یا ابوبکر تاسو رسول الله صلی الله علیه و وسلم حکم ورکړی و چې تاسو به امامت کوئ د مونځ، نو تاسو خلیفۃ الله یې، ځکه موږ ستاسو بیعت کوو چې تاسو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته موږ ټولو نه زیات ګران وای. د مرتدانو د فتنې باره کې لیکل شوی دی په سیرت ابن هشام کې چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفات شو نو د مسلمانانو مصیبتونه زیات شو. حضرت عائشہ نه ماته هغه روایت را رسیدلی دی، هغوی وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم وفات شو نو د عربو خلک مرتدان شو او یهودو نصارا ودرېد او نفاق ظاهر شو. ابن اسحاق دا وایي. او حضرت ابو هريره وایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفات شو او د هغې نه پس حضرت ابوبکر خلیفه شو او په عربو کې چې چا کفر کول غوښته کفر وکړو، نو حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر ته ووایي چې تاسو به خلکو سره څنګه جنګېږئ چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی، ماله حکم را کړی دی چې د خلکو سره جنګ وکړم انتر دی چې هغې د لا اله الا الله اقرار وکړي. کم خلک چې د لا اله الا الله اقرار نه کوي هغې سره به جنګ نه کوي، چې کم تن د لا اله الا الله اقرار کوي نو هغه به مانه خپل مال او ژوند بچ کړي سوای د حق په بنیاد او د هغې حساب به د خدای پاک په ذمه وي. نو حضرت ابوبکر وایي چې قسم مې دی په خدای چې څوک هم په مونځ او په زکات کې فرق کوي نو زه به هغه سره جنګ کوم، ځکه چې زکات د مال حق دی او قسم مې دی په خدای که هغې مال د هغه پړې راکولو نه منکار وکړو چې کوم باندې به دوی خپل څاروي تړه هغه به دوی رسول الله له ورکول خو مال به نه راکوي، نو زه به دوی سره جنګېږم. حضرت عمر بن خطاب وایي چې قسم په خدای بیا ما ولیدل چې خدای پاک د حضرت ابوبکر سینه د جنګ لپاره پرانیسته، نو زه پوه شوم چې دا حقه خبره ده. د حضرت اسامه بن زید د لښکر د روانګۍ په وخت حضرت ابوبکر حضرت اسامه ته ځینې هدایتونه فرمایلي وو. حضرت اسامه سور وو او حضرت ابوبکر هغوی سره پیاده روان وو. حضرت اسامه ورته خواست وکړو چې تاسو هم سور شئ په سورلی باندې، ګینې زه به هم راکوز شم لاندې. نو حضرت ابوبکر ورته وفرمیل چې ته به نه کوزېږې او قسم په خدای زه به سورېږم هم نه، ځکه چې زه ولې خپلې خپې یو څه ساعت لپاره زه خپلې خپې ولې د خدای پاک په لاره کې د دوړو نه ونه لړم، ځکه چې د غازي د هر قدم په بدل کې چې کوم هغه پورته کوي 200 نیکۍ لیکلې کېږي او ورسره دغې 200 درجې اوچتېږي او 200 خطاونه یې معاف کېږي. د هدایتونو ورکولو نه پس حضرت ابوبکر حضرت اسامه ته فرمایلي وو چې که ته مناسبه ګڼې د عمر په ذریعه زما مدد وکړه، یعنې حضرت عمر د ځان سره د پاتې کولو اجازت غوښتی وو. نو حضرت اسامه چونکې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عمر په هغه لښکر کې شامل کړی وو، نو حضرت اسامه بیا هغوی له اجازت ورکړو او د حضرت ابوبکر په دور کې په جنګ یمامه کې 80 د قرآن حافظان شهید شوي وو. نو په دې باره کې زید بن ثابت انصاري روایت کوي چې حضرت ابوبکر چې کله د یمامې خلک شهید شو نو زیر راوختم او هغه وخت هغې سره حضرت عمر هم ناست و. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې عمر ماله راغلی دی، هغوی دا وایي چې د یمامه په جنګ کې ډېر خلک شهیدان شوي دي او اندېښنه دا ده چې چېرته په جنګونو کې زموږ قاریان ونه وژلي شي او داسې به د قرآن ډېره برخه ضایع شي، نو د قرآن یو ځای کې راغونډ کړئ. نو زما دا رایه ده چې تاسو قرآن راغونډ کړئ. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې ما
ما عمر ته وایي چې زه داسې خبره څنګه وکړم چې رسول الله نه ده کړې. نو عمر وایي چې د قسم په خدای ستاسو به دا کار ښه وي. عمر بار بار ماته دا وایي ان تر دې چې خدای پاک زما سینه پرانیسته دې لپاره. اوس زه دا مناسبه ګڼم چې کوم عمر مناسب ګڼلی دی. زید بن ثابت وایي چې هغه وخت حضرت عمر هغې سره ناست و، خاموش ناست و، خبرې نه کوله. او بیا حضرت ابوبکر وفرمیل چې ته ځوان یې، عقلمند یې او موږ په تا باندې بدګماني نه کوو. تا به رسول الله لپاره وحیم لیکله. نو ځکه چې چېرته قرآن دې هغه ولټوه او دا یو ځای راغونډ کړه. زید بن ثابت وایي چې قسم په خدای که هغې ما ته په غرونو کې چېرته یو غر د یو ځای نه بل ځای ته بوتلو کار را کړی وي، دا په ما باندې دومره دروند نه وي لکه څنګه چې دا کار و چې د قرآن د جمع کولو. نو ما ورته وایي چې تاسو دواړه هغه کار څنګه کوئ چې کوم د خدای رسول نه هم کړی. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې قسم په خدای دا ښه کار دی. او ما به دې ته بار بار دا وی، خو بیا آخر خدای پاک زما سینه هم د دغه کار لپاره پرانیسته. یعنې کوم کار لپاره خدای پاک د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر سینه پرانیسته. او زه ودرېدم او لاړم او د قرآن لټون مې شروع کړ. او بیا د څرمنې په ټوکړو باندې او د اډوکو باندې او د کجورو په خاخونو باندې د خلکو د سینو نه مې دا راغونډول شروع کړو. تر دې چې ما د سورة توبه دا دوه آیتونه د حضرت زیمه انصاري سره بیا مونتي وایي، نه علاوه بل چا سره نه. هغه دا چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تاسو نه یو رسول راغلی دی او چې کوم تکلیف تاسو ته رسي نو هغه باندې هغه ته ډېر تکلیف کیږي او هغه ستاسو د ښېګڼې لپاره ډېر خواهشمند دی او مؤمنانو لپاره هغه ډېر زیات مهربان او بار بار رحم کوونکی دی. په حدیث کې دوه آیتونه ذکر دی، کېدای شي چې دا بل آیت هم ورسره وي دې نه مخکې نه. او بیا دا روایت دی چې هغه اوراق چې ورباندې قرآن جمع شوی و هغه حضرت ابوبکر سره و تر دې چې خدای پاک هغې له وفات ورکړو. بیا حضرت عمر سره و تر دې چې خدای پاک هغې له وفات ورکړو. بیا دا حضرت حفصه بنت عمر سره و. بیا هغوی نه هم بیا وروسته لکه څنګه چې ذکر شوی دی حضرت عثمان اخیستی و. حضور فرمایي دا ذکر روان دی، انشاءالله آینده به ذکر کیږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.